ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم حضراتو ستاسو مخته یو آیات مبارکه د قرآن مقدس او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه یو حدیث مبارک تلاوت شو د دغه آیات مبارکه او د دغه حدیث مبارک خلاصو نچوړ ابستا سمخه ته بیانی دا حدیث عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الرقاق کے روڑے دے کتاب الرقاق دیکھ اغا حدیث مبارک دی چپاغی کی دا اصلاح بیان لے او دا اغا خبر ذکر کی چپاغی سر دا انسان دی ذلکی نرمی را شوخ پل رب تا متوجیش ټولې پکې دغه تقریبا خبري عبد الله ابن مبارک رحمه الله لوی سړی دی د دویمې صدې بهترین محدث دی لوی مقام او لوی مرتبه او لوی شان دی فرمایي چې ابتدائی زمانہ کې دی دلارنا خطاو د شریعت دلارنا
ځکه مالدارو پیسې ورسره وي نو بس د سرود محفل او د شراب و محفل بار وخت لګېدلو او داسې سړي سره یاران دوستان هم بیا ډېري خلک ول ډېر راځي بېکاره سړي له لکه عام طور د خلکو میلان دغې طرف ته وي نو دغه مجالس کې به سره ډېر خلک ناستو په دې مجلسونو کې یو شپه دې لګیا دی سرینده غږی په خپله به یې سرینده م واله بېهوشي پرې راغله اوده شوی دی چې واپس را پاسېد بیا شروع کړه نو هغې نه اواز نه راوت او بیا د هغې نه یو اواز راووت الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله او یار علما فرمایي چې یو مرغۍ په بوټي کې ناسته د هغې دا آیات مبارکه وي بس پوه شو چې اوس خدای ته توجه پکار ده بس د هر څه پرېښودل پکار دي دا یاد ساتئ د الله تعلق او د الله سره محبت او د الله په بندګۍ کې خوند او مزه ده ګورئ یو څیز کې د دنیا هیڅ خوند او مزه نشته فرمایي چې د هغه هر څه ختم کړل مجالس برخاست کړل او وی یا الله وی بالکل راغلی دی هغه وخت راغی او بیا ډېر لوی سړی دی مولوي محدث دی جوړ شو د امام ابو حنیفه رحمه الله هم عصر دی د هغه د زمانې سړی دی او د هغې شاګرد هم دی او د امام بخاري او د ټولو اکثریت محدثینو استاذ دی فرمایي چې دی په دغې باب کې دا حدیث راوړی دی د دې حدیث نور د ډېر لوی واقعات دي خو صرف د حدیث ترجمه به وکړو تفصیل به بیان کړو د حدیث مبارکه کې د دغې آیات مبارکه چې کوم تلاوت شوم د دقې بیان دی پکې یو قسم لکه دغې آیات مبارکه کې الله فرمایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله الله فرمایي دا هغه ورځې نه ویریږي چې تاسو به ټول خدای ته واپس کیږي ټول به الله ته موږ واپس کیږي څوک به دلته پاتې کیږي نه ثم توفى كل نفس ما كسبت او هر یو نفس ته به هغه بدله ملاویږي کوم چې د کړي که د ښه اعمال کړي د ښه اعمالو بدله به ملاو شي که بد عمل انسانی د بد عملې بدله به ملاویږي او الله فرمایي ظلم به نه کوم چا سره یاره چا سره به ظلم یو سړي ګناه نه ده کړې زم د ګناه یې کړي لیکلی شوي مثال یو سړي نیکي کړي د هغه په نیکو کې څه کمی لیکلی شي داسې نه ده پوره خبره وي دغه حدیث مبارکه کې د دقې ورځې دپاره خبره ده چې دوه نعمتونه الله تعالی د انسان ته ورکړي دي او په دې کې دا ټول خلق په تاوان کې پراته دي چې د دغې ورځې د تیارۍ دپاره کوشش نه کوي یو صحت دی او بل فراغت دی صحت نم خلق پیدا نه اخلي او انتظار کې ناست چې زه وبکم سواله بلا کار وکم او بیا بیماری راشي په انسان باندې او د بیمارو پتم نه لګي یو سړی خبرابري بیماری ورته ولګي شوګر ورته ولګي د زړه بیمار شي نور قسمه قسم بیماری پر راشي رسول الله مبارک فرمایي چې د صحت نه خلکو پیدا و نه غستا او د صحت دا قیمتي سرمایه د جون دا قیمتي سرمایه دی اسې ضایع کړ چې دا وخت زمونږ استادو د پاره په منزله د سرو سپینو دی د دې وخت هر ساعت او هر غنټه دا زمونږ استادو پر د سرو سپینو نم زیاته قیمتي ده کومنګ او تاسو ته د دې احساس وشو نو بیا به پته ولګي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله
دا لوی محدث ته په بخاری شریف زبردست شرح لیکلي ډېر کتابونه دي. دی فرمایي چې زه کله قلم کله لیکل کوم د بخاری شریف شرح لیکم احادیث مبارکو. دی محدثینو دی خلکو ډېر لوی خوارۍ کړي دي، علماو بزرګانو ډېر لوی خوارۍ کړي. یو محدث وی چې زما 9000 میله سفر پیاده کو د احادیثو د پاره، 9000 میله سفر پیاده، دا د رسول الله مبارک د احادیثو د زده کړې د پاره. دا نن چې دا دومره مهنتونه دي او دا دومره د دین سکار روان دي، دا دغه علماو برکت او بزرګانو محدثینو دي. اگر چې موږ نن لګیا یو، هغه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کوي څه حال دی؟ وای زمونږ به څه حالي، دین رالو ټوټې کوو او دنیا ته دې پیوند لګو، دین ختمو دنیا ته په پیوند لګو چې دنیا هم په خوشي وش چې موږ دین اوښلو او دا غي په ذریعہ باندې موږ چې دی دین ته ټوټې د دنیا ته ټوټې ولګو، پیوندونه په ولګو، دنیا هم خوش، دین خرابو ځان. نو وینم دین صحیح پاتې شو، نم دنیا کې سپاتې شو، نم دنیا ملوش، دنیا خو نه ملاوي کې ملاوي. هارون رشید بادشاہ یو ځل حج ته روان دی، نو ډېر په یو دبدبه کې او ډېر لوی شور او زور سره روان دی. بالول رحمه الله یو ځای کې ناست دی، به دی وړو تنګو اما زوبو، نو مدې ماشومان او د لکانو به تنګو کا چاو پکانو شي چا بسکو. نو بادشاہ چې کله داس قابل راغله، نو دا لکان او تختلو بالول په غزه ناشته. بادشاہ ته आवाज وکړ، وی بادشاہ او خبر اور امیر المؤمنین هغه دا پرده او چته کړه او پرده کې بناست. وی بالول لسری ویره یو خبره ته کوم. وی ام ایمن یو حدیث موږ ته بیان کړی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله حج ته نو په یو خناسته نه ته مخ کې څوک روان دي نه ته روستو څوک روان دي، نه اخوا شاره دی خواشا نه دا چغی سوری دي، او سردار کونین مبارک صلی الله علیه وسلم په او خسور دی او د عرفات میدان تزي مخ کې څه تیارې نشته. په یو ډېر سادهګي طریقې سره نبی علیہ السلام حج ته تللی، وی په کار دا و چې تا د رسول الله مبارک اقتدا کړی وي او دا دومره لوی لښکر دې ځان نه مخکې روستو کړی دی. د دې څه مطلب شو؟ سادهګي سره بدلی نن خوار شکی بنګا بس کیسې جوړې کړ، سادهګي ختم شو د اسلام او منګه ختم کړو، تاسو ختم کړی. نالا درهمو کی فرمایي چې بیا ورته وی بادشاہ یو خبره اور بادشاہ ورته یره بالول سره نصیحت خوراته وکا. بادشاہانو خلق او داسې خبرې به اورېدې او عمل به هم پکاو. خلق هم تیر شوي او بیکاره خلق هم تیر شوي، دنیا ده نو نیکان خلق هم تیر شوي بیکار هم تیر شوي. نو بادشاہ ورته وی چې یاره ما ته څه نصیحت وکړه. ورته بادشاہ خبره وره وی دا دنیا که ټول استا شي او ته د ټولي دنیا بادشاہ شي، ټولي دنیا بادشاہي ته ملو شي، خو یو خبره یاد ساته چې ګوره انجام د قبر په خاورو دی، ګوره د انجام دی، ګوره په دې ځان پوي بادشاہي بتا ته د ټولي دنیا بادشاہ شي، او انجام دا دی چې ګوره د قبر دغه کنده وستا ټکاونه او ستا بچونه وي. انجام مدید دغه خبر په خورو باندې کیږي. بادشاہ ډېر اجړل په دې خبره باندې،
حقیقت هم داسې دی چې نن خو موږ نه دغه خبره ایره ده کنه د دنیا په دې معاملې کې موږ ډېر مخکې تللی او د دې خپل ژوند د قیمتي سرمایه موږ لګیا د بې ځایه خرج کوو کنه خرج کوو زه د خلکو ته وګورم مال افسوس را دي په دې خلکو باندې موږ خپل باندې ځان باندې افسوس کوو یوازې په تاسو نه کوو او په ځان هم افسوس دی په تاسو هم افسوس دی چې دا موږ پیدا شوي یو دا کوسه دا موږ پیدا شوي یو زمونږ په سر ذمہوارۍ څه دي او دا موږ روان په کوم طرف بهرحال خلاصه دا ده چې دغه دنیا د سړي په کار نه راځي انجام به په دغه ځای راځي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل صحت نخل کو پیدا و نغستا او دغه صحت لاړ په له العام کې تیر شو په بیهوده کارونو کې د صحت دا قیمتي سرمایه لاړه د جن نو بهرحال حافظ ابن حجر سے لیکي چې زه کله قلم جوړوم نو په دې قلم دوران کې مزه سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم یا سبحان الله دا وېما وښ یعنی زم چې د ما نه دغه وختم بې ځای لړ نشي چې دا کم وخت په دې قلم باندې چې د رسول الله مبارک حدیث په لیکم یو صحیح کار کو خو زم چې دا معنی بې ځای لړ نشي د خلکو سره د وخت دا قدر او عزت دغه دا خو بیا راځي نه لکه حدیث مبارک کې راغلی دي چې زمونږ استاد سو دنیا تشاکیږي او آخرت تم مخکیږي روزانه د آخرت سفر را نږدې کیږي او د دنیا سفر هم لري کیږي خو خیر الله دې امت اسلام کینو صحت او فراغت دوی یو ډومبي سي صحت دي چې صحت نه خلکو پیدا و نه غستا او دې کې د دین سکارونه فرمایي مالک ابن دینار رحمه الله د بصره زنګل تراغه یو صاحب ولید سعدون مجنون رحمه الله دا کم خلک چې د خدای سره وابسته شي او د خدای سره تعلق پیدا شي د خلکو د لیونی ښکاری چا چې تعلق د خدای سره شي او دین سره وابستگی پیدا شي خلک وی د لیونی شوی دا اوس نه دا اصطلاح نه در روان چې دا اصطلاح دا اوس نه ده بلکې دا د هغه زمانه نه دا خبره را روانه بلکې دا هغه زمانه نه روانه پرې دا د نوح علی السلام د زمانه د دعوت سلسله داغه د وخت نه شروع شو او قالوا ساحر او مجنون یره دا ساحر دی او یا به سوي دا لیونی شوی پیغمبر ته پیدا وی ټول پیغمبرانو تاریخ الله بیان کړی پیغمبران تمره فوري کله چې دا خلک بی دین شي ګره او گمراهی حد تورس نبی دا ای خلکو نه ګلین بالکل لري پکار لکه جدانن کم دور سره موږ مخیو دا ټول واقع دور دی په دې سوره ابراهیم کې په 14 سپاره کې الله جل جلاله دغه خلکو بیان کړی دی قران به ته بیانوم او قران نه به ثابت وو قران فرمایي قران کې الله جل جلاله جاءت رسلنا بالبينات چې الله وی زما پیغمبران راغلل دي قوم ته په واضح دلایل سره راغلل نو پکار خدا دا چې ته دی خلکو منلې وي د پیغمبر خبره لیکن الله فرمایي فردوا ايديهم في افواههم دې خلکو داغي جواب داو کو چې دا هغه پیغمبرانو په خله لاسونه کې خودل چې چف شمنګ د نور خبره مکو فردوا ايديهم في افواههم وی کنه وی دا زمانه ده کنه دا ویل تاسو ته
لکه که څوک په خلو لاس نږدي خو وروسته خو مخالفت کوي نو لکه چې تاسو ته د قرآن بیان شي او حدیث بیان شي نو دی خو زه تحریف نشم کولی نه بګې د ځان څخه خبره کولی شم که د ځان خبره کو نو من کذب علی متعمدا فلیتبوق مقعده فی النار پیغمبر سلام مبارک فرمایي څوک چې په ما دروغ وي دی د ځان له جهنم کې په خپل ځای تیاری نو من خلق سکو تاسو دا خبرې ما تر رسي چې با صبح روزي کنه ازقل ته قرآن حدیث مې نو تاسو به بار بیا تفسیرې کوي دا تاسو امام بخاری راغلی یا حافظ ابن حجر راغلی ته په قرآن حدیث پیږي تعالی خو یو سوره فاتحه هم نه درځي کړه مې تاسو د یو سوره فاتحه ترجمه نشي کولی او د پیغمبر په حدیثو کې بار بیا نقطې روباسي چې پیغمبر کوم بیان کړي د خو بسغه کړي دی کنه او ما ته بیان کو نو زمو استاد تفسیری به کې بیا سمانه شو اګه زمو استاد تفسیره خدا معنا لري چې دا پیغمبر دی کې نه دی پوه شوی دا پیغمبر الکه دا معنی ده کنه ده چې زه ته د پیغمبر سلام مبارک حدیث دا دی چې خلق به پحاش عریانی به عام شي ډول سرنا باجه دمتوب دا به عام شي د قوم مشران به رزیلان شي رزیلان به د قوم مشران شي دا د پیغمبر حدیث دی نو ما خو د پیغمبر حدیث وي نو چې ته بارو پر دی وځي او ته دوم راحت ته تلې دوم راحت ته خبر رسول ده چې تا خپل مشر گمراه نخکاری او خپل سړی او ته پیغمبر دې کې نه وي شوی دا خطا شوی دا حدیث کې دا څه نه روپکا الکه دا څه ده کنه ولې زمون په دې وخت کې خبره خپګیږي نو په دې وخت کې په ایمان وای شته پکې مسلمانان شته تاسو د اسلام پکې سبو شته ده اگر رسول الله مبارک یو حدیث دی دا د بیانو مداوره اذا کان امراؤکم خيارکم وجه تاسو مشران بهتر خلک واغنیاؤکم سمحاؤکم ومالدارم سخیانی او معاملم په مشورت وکیږي د ملک مشورې سره شورای فظهر الارض خير من بطنها بیا په مخ د زمکه اوسېږي او قبر نه دی خبیا زمکه خده چې اوسېږي واذا كان امراؤکم شرارکم چې تاسو بادشاہان د بیکار او فسادیانی شریران خلک شریرانی پر رعایا نه خپکیږي هغه خلک لړه عمر ابن عبدالعزیز زمانه دا محمود غزنوی د شپې ولا خوب نه ورځي تپوس کې وګرځي مال خوب نه را دي سم مسله ده پر رعایا کی چاته څه تکلیف ده وګرځي د لویجی سم نشته مونږ ټول علاقه چنک وینا څه خوشتا په خپل راغي یو جمعات کې یو بوډا په سجده خدای ته پروت ته پر یاد کوي بوډا او یا الله بزستانه مدد غواړم نو زه خو به وسم اچراغي وی بابا سدي بس دې سره ستاسو تعلق دی بادشاہ خو خپل لباس کې ونه وی دا بزه بیا سبا محمود ته وې مچدا سي مسله ده وی زه په خپل ما ته وې سم مسله وی یو افسر راضي یو افسر او هغه زما د کور د خزي بي عزتي کی خو زه به وسم سکون شم سړی افسر دی نه جو ټوپک بلاست راشي بیا سکول شي وی ښا وی چې دا سړی کله بیا راشي بیا ما ته وې ما ته وې هغه راغ وته شهر ټیم راغب دا به بګنه کې چې سار دیو کما خام دیو کښبه دو کو روز د خما ته ځان را رسو درې ورځې پس دا سړی راغی بادشاہ تور واغست ولاړ او دا سړی نه سر قلم دا افسر نه بیا پس دوه رکعات مونږ او بیا هغه کسته بیا بابا ته کم څه وی کور کې د خوراک سی روړ چې زوخ هغه ته وی یاره جی کو تاسو د مل مستیا خو موږ نشو کولی الکه وی سړاو ګر مې پرې د خو سراوړه چې ډوډۍ وخړه ورته وی مرګری دا دوه رکعات د موز مزکو کومه سنه چې زما د قوم سړی زما د رعایا بي عزت چرته نه چې دا سړی زما د قوم ني چرته
ځکه چې د کم سړی بادشاه شي یا وزیر شي ایم پی ای شي خو بیا په خلکو مسوريږي دغه خلکو بیا چې سې چا سره وکړ نه کاغه ایم پی ای سي بیا وزیر صاحب شو وزیر اعظم صاحب شو هغه ته مکمل اختیار دی هغه چې بیا رعایا سره سکی کوي بنو تاسو څوک نشي کولی شي لکه والله کا تبرم متکتیش بیا فرمایي وې دا ډوډۍ مې زکه خوړه وې 3 ورځې ما روزه کړې ده 3 ورځې شو چې زه ډوډۍ نه خورم آیما وی چې یا الله د دې مظلوم حق مې نه پوره کړی نه پوره به خو دې خلې ډوډۍ نه وړم وبم نه دې اسکل روزه مې د 3 ورځې اوس به ورسېږي نو چې داسې بادشاہان موږ له خدای راکې نو بیا مخ د ځمکه خده که قبر خده تاسو له مخ د ځمکه خده او اوس پس کو اوس په خدای نه د مرګ سوال کوي و اذا کان امراؤکم چې مالدارم سخیانی نو بیا ټیک تکنه د غریب خیال ساتي د مسکینانو خیال ساتي ستا د ملک څومره لیډران دي هر لیډر چې د څومره دي ستا د ملک په سوړلې د امریکای پر جیبونو کې کېدلې ده او هغه لګیا د وسله په جوړي او په دې مسلمانې خل چلی په افغانستان کې به د مسلمان خراب په فلسطین کې به د مسلمان تباہ په یمن کې به د مسلمان لګیا دی وجنی په فلسطین او بوسنی او عراق دا وګوره او پیسې د چا ده دا د دې لیډرانو پیسې ده حالت تاسو حکم خلک په سپويږي نه سړیا هر چا په سیمنډي دی ور چا شنیټو په سر کړی او چا سری په سر کړی دی او چا سونګ ځان نامه کیسې جوړ کړی دی زه سړی ځان لم کار کتل دی یقین په خدای وک د خیر تمه مکوي چې خدای به موږ له خیر راکړي قسم پر رب دې که خیر تمه منګو دې معاشره کې او دې خلکو کې سوال نه پیدا کیږي اوس به ورسه او چې تاسو مالدار بخیلان شي او معاملم او یو امورکم شورا چې تاسو معاملې په مشوره سره ای مشوره زمانه چې د سنجیده خلک راغون کې سنجیده او هغه سنجیده خلک بیا را پاسي او یو ځان له مشر مقرر کی رسول الله مبارک فرمایي دا الیکشن دا انتخابات دا د لعنتی خلکو نظام دی د چا نظام دی او تاسو مونږ ټول په لعنت کې اخته کړیو یو کنه یو ولک ما وخت یو کتاب کته لیکلی چې د یونان فلسفه کله د عربو تراله د فلسفه ځان له ای کې د عقاید او خلاف خبرې دی او د دین خلاف او د قران ډېر تفصیل دی خو بس خبر مختصر کوم هغه وی چې د اساس د عربی ته نقل کې ځکه ټول عرب دي خو مهنت په بوډاګانو مکه وې ځکه بوډاګان نه قبلي خبره هغه دي زړه ذهني جامد شوی ای باندې د نوې نسل نوجوان او کا عمر خلق دی باندې مهنتو کې دی بدا فلسفه قبلی او دا بی دینی بدی کې بیا راضی قادیانت تبزی پرویزیت تبزی قسم پر رب دیږي تاریخ لیکلی دي نن نوجوان طبقه باندې هغه مهنتو شو چې هغه ته د دین خبره نخکاری د اسلام خبرو د خبره نخکاری د خپل ځان دغه نه دی خبر چې زه کم طرف روانم ما سره بکیږي سو الله تعالی دې رحم وکي او ډېر رسول الله مبارک فرمایي دا صحت او فراغت دا دوه نعمتونه دي او په دې کې ټول خلق په تاوان کیو کنه یو فراغت هم پس کې دي تاسو اوس بیا وزګار شي کنه نو صبر هم لګیا وي اوس په بیا لګیا په دې سپریشي کې بل لګیا دا خدای بندګانو په دې خپل جون باندې لګ نظر واچوي دا خو موږ ستاسو دشمنان نه یو یاره مونږ خو وایو چې د دې قوم اصلاح شي او دا قوم خدای سره وابسته شي دا کم سوچ دی که په چا خلګي کو په چا بد لګي خورو رزم دی قبر ته بزم او تاسو بمځي او ځان له څه تیاریو کوي څه سامان د سفر تیار کې ځکه چې بغیر زادره روان نو بیا خنه ده بیا دې الته نقصان دی نو موږ چې هغه د نقصان معاملې جوړ نشي خو هم د کنم د خوخه الله دې په دې عمل نصیب کړي ګناهونه معاف کړي ستاره دام نصیب کړي پریشانې هم ختم کړي حیا دې عزت صادر په مون خور کې دې مل ته خیر کې دې مل ته خیر کې الله رب العالمین دې امت اصلاح کې دې قوم اصلاح کې د زنانو اصلاح کې د نوجوانانو اصلاح کې رب العالمین ته د مونږ د لعنتی نظام نه خلاص کې الله د لعنتی نظام نه مونږ خلاص کې او څوک چې دغه لعنتی نظام لپاره کوشش کوي خدای غیلم سزا ورکړي او خدای نیکان خلق او دیندار خلق مونږ اول دیندار کې نو بیا به خدای دیندار راولي الله ول مونږ دیندار او نیکان صالحان کې او الله دغه نه پس په موږ نیکان خلق مشران کې صلی الله